چې نبی صلی الله علیه وسلم سره فرمایل ای زناو تاسو چې په لار ځئ د لارې په مینځ مزئ د لارې په غاړه مزئ زنانو د پاره په لار تک کې دا ادب دی چې د لارې په مینځ باندې به نزي اوس خو زنانه په مینځ را سړی ته ځان سیټ تکي دا سپې په شان باندې پاس راکېږي ځکه دین خوشته دی نه او دا کم بیانونه چې مونږ کوو دا خو تاسو ښځو ته نه لګوئ خفه نه شئ تاسو خو ته چېرته فیسبوک کې ګانې ولې نه لګې فلمونه ورته ولې نه لګې د هغې د تباهۍ اسباب ورته ولې نه لګې غټ غټ سکرینونه ورته ولې نه لګې چې په خپله دې خپل کور ته اور لګولی دی اس گر کو آگ لگ گئی گر کې چراغ سے دا خپل کور ته دې په خپلو لاسو باندې تیلی ورته کړی دی سبا چې بیا څه مسله راشي بیا ته په تیش کې راځي او په غیرت کې راځي او ټوپک ته لاس کې دا خو تا دا کار کړه ولې دې کوو دا خو حیاناکه بیبي وستا دا ستا لور خو ډېره حیاناکه وه دا خور دې ډېره حیاناکه وه دا خو دې څیزونه نه وه خبر دا فتنې خور له تا دې کور ته راوړلې او تا د دې نه خبر کړه چې او ښه داسې کارونه هم کېږي نو هغه دې په دې کارونو باندې زړوره کړله پکار دا ده دا بیانات په تاسو فرض دي دا بیانات د دې مشایخو د علماو زمونږ د ډېرو ملګرو بیانونه دي ښایسته ښایسته دا په دې کورونو کې ولګوئ د درسونو ته زنانه کېنوئ قرآن ته کېنوئ احادیثو ته کېنوئ چې د دین نه خبر شي دا زنانه ستاسو عزتونه به حال شي زما محترم ورونو الله رب العالمین دې زموږ معاشره په قرآن او سنت باندې قایم او دایمه کړي نو غرض مې دا دی الله رب العالمین فرمایي وای دا زنانه دي په برقو کې ځي نو عایشه رضی الله عنها فرمایي وي نبي علیه السلام چې ورته کله حکم وکړو چې زنانو د لارې په غاړه ځئ وی الله دې رحم وکړي د انصارو د مدینې په دې زنانو وی دومره نیکې ښځې دي چې نبي علیه السلام ورته د لارې په غاړه ځئ وی دومره دې دیوالونو ته جختې جختې روانې وي چې دا برقه به اکثر په دې دیوال پورې ونختله او کچا دیوالونو هغه زمانه کې اډکې مکې به پکې نه کې به اکثر د دې برقه ونختله دومره ادب پکې او دومره حیا پکې وه چې د نبي علیه السلام د زمانې زنانه هغه به دیوالونو سره جختې روانې وي ډېرې په حیا باندې به روانې وي په پرده کې به روانې وي زما محترم عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د امت مور ده د نبی علیه السلام بیبیانې د امت میندې دي صحابه ورته په څومره دروند نظر کتل خو بیا هم د حج والا روایات یې وګورئ چې حج له کله تللي دي بیبیانې عایشه رضی الله عنها فرمایي نورې بیبیانې چې کله به سړي تېرېدل نو صدلت احدانا جلبابها على وجهها په موږ کې به یوې زنانه پړونې په خپل مخ راواچو سره دي چې د امت میندې وي خو بیا هم د امت نه څه کړې ده پردې کړې سړي به چې راتېرېدل موږ به زر مخ پټ کړلو او چې کله به موږ ځان لشو یو بل سره به زنانه کېناستو بیا به مخ کولاو کړلو او چې سړي به راتېرېده موږ به مخ پټاو دا د هغه زمانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور هغه تقوا والا زنانه دي چې دا کار یې کړی